أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 172 لن يستنكف المسيح هرگز نشرمیگی مسیح یعنی عیسی علیہ السلام ان یکونا دا چشی عبدا للہ بندد اللہ وللملائکۃ المقربون او نمقرب پرشتے شرمیگی پا بندگی دا اللہ باندے حضرت عیسی علیہ السلام دا اللہ پا عبادت او بندگی باندے نشرمیگی بلکہ دا اللہ پا بندگی باندے حضرت عیسی علیہ السلام فخر کی جزا دا اللہ بندے دا غرنگی مقرب پرشتے جی کمی دی مقرب پرشتے چی کمی دینو دی دا اللہ پا عبادت پاندے عار نمخصوصی نشرمیگی بلکہ دا پخر محسوسی چی منگ دا اللہ پاک بندگانیو دا اللہ پاک جل شانہو عبادت کو زگد عیسائیانو دا عقیدوا چی اغی تستماویلو جبائی کی درے فرقے جوڑے شے ہوئی اصولی طور پا عیسائیانو کی یو اغا فرقوا چی اغی حضرت عیسی علیہ السلام دا اللہ زوے گا دویما اغا فرقوا چی اغی حضرت عیسی علیہ السلام پخپل اللہ گن او دریما اغا فرقوا چی اغی حضرت عیسی علیہ السلام او اللہ او حضرت جبریل علیہ السلام دا دری وارے خدایان گنن چی دا دری وارے یوزے شدی نظام چلی نو دی دری وارو تے دا خدایان نسبت کو نو دیب پا عیسی علیہ السلام چی اغی دا اللہ بندہ گنن نو پا دی باندی دی شرمیدل عیسائیان نو اللہ فرمائل کہ حضرت عیسی علیہ السلام دے خود اللہ پا بندگی باندی نشرمیگی بلکہ پخر کی دا اللہ پا بندگی باندی جزا دا اللہ بندیم دا غرنگی کم مقرب پرشتی چی دینو دی ہم دا اللہ پا بندگی باندی یعنی جبریل علیہ السلام دی بھی دے اللہ دی یو خود جبریل علیہ السلام دی گنو یہ جبریل علیہ السلام دا اللہ پا بندگی باندی فخر کی جزا دا اللہ بندگی و دا اللہ عبادت بلکہ دا نبی علیہ السلام صفت اللہ جل جلالہ بیان کرے دی پا بند سر سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا قرآن مجید کے اللہ پاک جل شانہ نبی علیہ السلام صفت بند بیان کرے دی سبحان الذي اسرا پاک دے اغزات چی بوئے تو بعبده اخپل بند لرا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د شپې په لږه حصہ کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې نبی علیہ السلام ته الله بنده ویلي دي او موږ نه وشهدو الله اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه گواہی ورکوم چې الله لره څوک شریک نشته دی، الله تنها دی. واشهد ان محمدا، او زه گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی، د الله بنده دی. نو کو دا بندگی غیب وي، نو د نبی علیه السلام نه اوچت شخصیت په دنیا کې الله نه دی پیدا کړی. نو نبی علیه السلام ته به الله خپل بنده نه وي، خدا بنده بندگی او عبادت کول دا د فخر سیز دی، دا اوچت مرتبه والا سیز دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام ته الله پاک خپل بنده ویلی دي. نو الله فرمایي چې عیسی علیه السلام په بندګۍ نه شرمیږي او نه چې کوم دی فرشتې په بندګۍ باندې شرمیږي، بلکې دی په بندګۍ باندې فخر کوي او فخر محسوسي. لن یستنکف المسیح، هرگز نه شرمیږي مسیح یعنی عیسی علیه السلام ان یکون دا چشي عبدا لله، بنده د الله. یعنی عیسی علیه السلام په دې خبره نه شرمیږي چې عیسی علیه السلام د الله بنده شي، ولل او بلکې هغه گواهیم دا ورکړی و چې انی عبد الله آتانی الکتاب. چې کله ماشوم نو مور راوستو خلکو به د بدکارۍ الزام یهودیانو ولګو، هغه په خپله باندې گواهي ورکړه انی عبد الله، زه د الله بنده یم. آتانی الکتاب، ما ته به الله کتاب راکړي. ان یکون دا جشي عبدا لله، بنده د الله، وللملائکة المقربون، او نه مقرب فرشتې په دې شرمیږي چې هغه د الله عبادت وکړي، د الله بندګي وکړي. ومن یستنکف، او څوک چې وشرمېدو عن عبادته، د الله په عبادت باندې، یعنی د الله په عبادت او د الله په بندګۍ باندې وشرمېدو. ویستکبر، او تکبر وکړو، یعنی د الله بندګي څه ته ویلی شي؟ عاجزۍ ته ویلی شي. دی په عاجزۍ باندې وشرمېدو، په بندګۍ باندې وشرمېدو. ویستکبر، او تکبر وکړو. نو فسیحشرهم، نو زر د چې جمع به کړي دوی لره الله پاک الیه، خپل طرف ته د حساب کتاب دپاره، جمیعا ټول. یعنی دغه خلق په الله د حساب کتاب دپاره خپل طرف ته راجمع کړي، او الله به چې کوم دی دغه حساب والی چې تاسو خو ما بندگان پیدا کړي وای، تاسو ته په بندګۍ باندې ځان بد ښکارېدو. فاما الذین، پس هر چې هغه کسان دي آمنوا چې ایمان یې راوړلی و عملوا الصالحات، او نیک عمل یې کړلی، فیوفیهم، فیوفیهم، نو پوره به ورکړي دوی ته اجورهم، اجرونه د دوی. فیوفیهم، نو پوره به ورکړي دوی ته، پوره به ورکړي دوی ته اجورهم، اجرونه د دوی، ثوابونه د دوی. ویزیدهم، او زیات پکې دوی لره، دا ثوابونه به ورله زیات کی. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. سورہ انعام کې الله فرمایي سوچ چا چې په یوې نیکۍ سره راتګ وکړو نو د یوې نیکۍ ثواب الله یو په لس باندې ورکړي. والله یضاعف لمن یشاء، بلکې دوه چندګي الله پاک، او چې څومره وغواړي الله پاک د چا دپاره نو ثواب ډېري. نو ویزیدهم، او زیادی د دوی دپاره، او زیات پکې د دوی دپاره، من فضله، په خپل فضل سره. یعنی دا اجرونه او ثوابونه څوک چې نیک عمل وکړي، ایمان یې راوړی دی او نیک عمل وکړي، نو الله به ورته پوره ثوابونه ورکړي، او دغه ثوابونه به ول الله پاک زیات کړي، ډېر به یې په خپل فضل سره. واما الذین، او هر چې هغه کسان دي استنکفوا، چې هغوی شرمیږي په عبادت ته الله باندې، واستکبروا، او تکبر یې وکړو، فیعذبهم، نو عذاب به ورکړي دوی ته الله پاک عذابا الیما، عذاب دردناک. ولا یجدون، او دوی به نه مومي لهم د خپل ځان دپاره من دون الله، سوا د الله نه، ولیا څوک دوست، ولا نصیر، او نه څوک مددگار. یا ایها الناس، اے خلکو، قد جاءکم، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته، برهان، دلیل من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. وانزلنا، موږ نازل کړي دي، الیکم، تاسو طرف ته، نورا مبینا، ښکاره نور. یا ایها الناس، اے خلکو، قد جاءکم، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته، برهان، دلیل، من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. برهان دلیل ته ویلی شي، او دلته د برهان نه مراد د نبی علیه السلام ذات مبارک دی. د نبی علیه السلام ذات مبارک ته مراد دی چې دا دلیل دی د نبوت ته نبی علیه السلام دپاره. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي
چې د ذات نبی علیه السلام تعبیر یې په برهان سره د دې وجې نه وکړو، یعنی د نبی علیه السلام د ذات ته برهان دلیل د دې وجې نه ووی چې نبی علیه السلام ذات مبارک، د نبی علیه السلام اخلاق مبارک، او د نبی علیه السلام ښکلې معجزې، او نبی علیه السلام باندې د قرآن نازلېدل، دې کې هر یو څیز چې کوم دی د نبی علیه السلام په نبوت باندې دلیل، او دا ټول په نبی علیه السلام کې جمع وو. یعنی د قرآن نازلېدل دا په خپله د نبی علیه السلام د نبوت دلیل وو. معجزه د نبی علیه السلام قسمه قسم معجزې، حسن یوسف دم عیسی ید بیضواداری آنچی خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسی ید بیضواداری، حسن د یوسف علیہ السلام او دم د حضرت عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام، دا ټول معجزې چې څومره انبیاء علیهم السلام له ورکړې به ټول نبی علیه السلام له الله پاک ورکړي. نو د نبی علیه السلام دا معجزې ځان له د نبی علیه السلام په نبوت باندې دلیل. نو گویا چې نبی علیه السلام ذات مبارک په خپل یو مجسم دلیل، یو مجسم برهان، یعنی د نبی علیه السلام ذات مبارک دا په خپل په نبوت باندې دلیلو. نو د دې وجې نه د برهان د نبی علیه السلام د ذات نه تعبیر وکړو په برهان سره چې د نبی علیه السلام دا ذات مبارک دا په خپل باندې یو دلیل دی په نبوت د نبی علیه السلام. یا ایها الناس، ای خلکو، ځکه معجزه دا د پیغمبر د نبوت دلیل وي، د وحی نازلېدل دا هم چې کوم دی د نبی د پیغمبر د نبوت دلیل وي. نو دا ټول څیزونه او د نبی علیه السلام ښکلي اخلاق، څومره صفتونه چې د نبی علیه السلام د اخلاقو راغلي وو هغه ټول په نبی علیه السلام کې جمع وو. نو یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته برهان دلیل، یعنی نبی علیه السلام من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه، وانزلنا، موږ نازل کړی دی الیکم، تاسو طرف ته، نورا مبینا، ښکاره نور. د نور نه مراد چې کوم دی قرآن مجید دی. ځکه سوره مائده کې الله فرمایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته من الله، د الله د طرف نه، نور و کتاب مبین، او دغه نور چې کوم دی نو ښکاره واضحه کتاب دی. نو د نور نه مراد دلته کې کتاب دی. وانزلنا، موږ نازل کړی دی الیکم، تاسو طرف ته، نورا مبینا، ښکاره نور، واضح نور، یعنی قرآن مو درته نازل کړی دی. فاما الذین، پس هر جهه کسان دي، آمنو چې ایمان یې راوړی دی بالله، په الله باندې، واعتصموا، او منګولې لګولې دي به، په دین د الله باندې، واعتصموا، او مضبوطی نیولې دي به، دین د الله، فسیدخلهم، نو زر د چې موږ به داخل کو، فسیدخلهم، نو پس زر د چې الله به داخل کی دوی لره، فی رحمت، خپل رحمت ته، منه، د خپل جانب نه، وفضل، او په خپل فضل کې به داخل کی، رحمت کې به داخل کی د خپل طرف نه. رحمت نه مراد جنت دی، یعنی جنت کې به داخل کی، منه، د خپل طرف نه، وفضل، او په خپل فضل کې به داخل کی. نو په جنت کې بوله اعلی درجات ورکی، الله به خپل دیدار ورکی، نور قسمه قسم نعمتونه به ورکی. نو د فضل نه مراد قسمه قسم نعمتونه دی په جنت کې، او د رحمت نه مراد جنت دی. فی رحمت، پر رحمت کې، منه، د خپل طرف نه، وفضل، او په خپل فضل کې به داخل کی د خپل طرف نه، ويهدیهم، او هدایت په وګړي دوی ته، الیه، خپل ځان طرف ته، صراط و مستقیمه، د نیغ لارې، یعنی خپل ځان طرف ته به چې کوم دی ورسی جنت کې، خپل دیدار به ته الله پاک جل شانه. لن يستنكف المسيح، هرگز نہ شرمیگی مسیح علیہ السلام، ان یکون دا چشی عبدا للہ، بندد اللہ، وللملائکۃ المقربون، او نہ فرشتے مقرب شرمیگی پہ بندگی دا اللہ باندے. ومن يستنكف، او سوکش اشرمیگی عن عبادته دا اللہ پہ عبادت باندے، ويستكبر، او تکبر اکی، فسیحشرهم، پس زردہ منگ براجم گدوی لرا، دا حساب کتاب دا پارا، الیہ، خپل طرف تا، جمیعا طول. فاما الذین، پس ہر جہاں کسان دی، آمنو جی ایمان راوڑے دے، وعملوا الصالحات، او نیک عمل کڑے دے، فیوفیہم، نو پورا باور کی دوی تا،
الله پاک اجورهم د دوی اجرنا د دوی ثوابنا ويزيدهم او زیات پورګي ثوابونه دوی ته من فضله د خپل فضلنا واما الذين هر جها کسان دي استنكفوا جهوي شرميږي په عبادت الله باندې واستكبروا تکبر وکړو فيعذبهم نو عذاب بورګي الله پاک دوی ته عذابا الیما عذاب دردناک ولا يجدون لهم او نبمو دوی د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه وليا سوق دوست ولا نصير او نسوق مددگار یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم بتحقیق سر راغلی دی تاسو ته برهان دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا وانزلنا موږ نازل کړی دی الیکم تاسو طرف ته نورا مبینا ښکارا واضح نور فاما الذين پس هر جها کسان دي امنو چې ایمان راوړي دي بالله په الله باندې واعتصموا او منګولي لګولي دي به په دین د الله باندې فسيدخلهم پس زرد چې الله به داخل کی دوی لرا فی رحمت په خپل رحمت کې منه د خپل طرفنا وفضل او په خپل فضل کې د خپل طرفنا ويهديهم او هدایت به وګړي دوی ته الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیم د نیغ لارې لن يستنكف المسيح هرگز نشرميږي مسيح یعنی عیسی علیہ السلام ان یکون عبدا لله دا جشی بنده د الله وللملائکه المقربون او نه مقرب فرشتي شرمېږي په بندګۍ د الله باندې ومن يستنكف او څوک چې او شرمېږي عن عبادته دا غ په بندګۍ باندې ويستكبر او تکبر وکي فسيحشرهم فزرد چې جواب کی دوی لرا الیه خپل ځان طرف ته د حساب کتاب د پاره جميعا ټول فاما الذين فسهر جها کسان دي امنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي فيوفيهم نو پورا باور کی دوی ته الله پاک اجورهم د دوی ثوابونه د دوی اجرونه ويزيدهم او زیات باور کی دوی ته من فضله د خپل فضلنا واما الذين هر جها کسان دي استنكفوا جهوي شرميږي په عبادت الله واستكبروا تکبر کی فيعذبهم عذابا اليما نو عذاب ورګي الله پاک دوی ته عذاب دردناک ولا يجدون لهم او نبمو دوی د خپل ځان د بارا من دون الله سوا د الله نه وليا سوق دوست ولا نصير او نسوق مددگار یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم بتحقیق سر راغلی دی تاسو ته برهان من ربکم دلیل تاسو د رب د طرف نو د دلیل نه مراد نبی علیہ السلام ذات مبارک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی من ربکم تاسو د رب د طرفنا وانزلنا موږ نازل کړی دی الیکم تاسو طرف ته نورا مبینا ښکارا واضح نور یعنی قرآن مجید فاما الذين بظهر جا کسان دي آمنو چې ایمان راوړي دي بالله په الله باندې واعتصموا منګولي لګولي دي به په دین د الله باندې فسيدخلهم زرد چې الله به داخل کی دوی لرا فی رحمت بخپل رحمت کې منه د خپل طرفنا وفضل او بخپل فضل کې د خپل طرفنا ويهديهم او هدایت په وګړي دوی ته الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیم د نیغلاري سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين